تر څو چې د ځمکې معاملې د الله په کتاب نه ده حل کړي د رب په دې کتاب باندې نو مسلماني د بابا برابر نه ده. پنځه خویندې یوې روري نو دې ولګي هغه ټوله ځمکه خرڅه کړي وي یاره دا باړی کېده او خلک ترې غلاګانې کوي او ګیدړ او دغه څه کوي خو دلته دا خلک ګیدړان دي او دا خلک غلاګران دي نو دا به خرڅه کړو لرې به د دې نه اتیا جرې به پې والو نو د ټولو خویندو نه ګوته ولګوي شهزاده خیر امتن والا سړیا او هغه ځای کې که اتیا او 50 جرې به والو نو یوازې ځان پسې انتقال وکړي ځي به جنت ته انشاءالله د دې له خرڅوله که نه دې کتاب کې دا لیکلي دي چې سهار 2 رکعته فرض دي نشته ماسپښین 4 رکعته فرض دی کې شپې چې ویلي دي چې کوئ نشته مازدیګر 4 فرض زکات دی ویلي دي چې 40 روپۍ زکات دی دا دی کې شته دی کې لسمه د عشر ویلې ده چې شته شلمه ویلې ده چې په نقدو پیسو کې 40 روپۍ پکې شته چې ویلي دي احادیثو کې شته لیکن په دې کتاب کې د زنانو د عیسو د وراثت تفصیل دی وضاحت یې کړی دی چې د خور دوره د رور دوره د خاوند دوره که یو لور ده او نور رونه نشته و ان کانت واحدة فلها النصف که یوه جینۍ ده د هغې به نیم جایدادي وضاحت یې کړی دی او که ته مړ شوې مالدار یې مور پلار دی ژوندي نو د مور پلار وي شپږمه ده وګوره ورته د زوی دی 2 دي د لور دی 1 ده که چېرې ستا ښځه ده نو ولهن الربع د دې ښځو 4مه برخه ده ان لم یکن لکم ولد که چېرې ستاسو بچي نه وي او که چېرې ستاسو بچي وي نو بیا د هغې دپاره 8مه ده فلهن الثمنو یاره دا دوره وضاحت قرآن په بله خبره کې د مانځهو دا څه کړی خو ریشاوله به راځو مولان پکې هم راغلي یو امیان هم پکې راغلي یو او د دې خبرې ملګری دی بلکل نیمه چې ته وایې چې زما خور زما ترور ما ته معافي کړې ده دا زما خور او ترور هغه ده چې دا د چرګانو وړې وړې هګۍ جمع کړي او ځان لی خرڅوي دا هغه ده چې چیلي او چرګان خرڅوي دا هغه ده چې بنین نه جوړوي پرتو غاښونه جوړوي هغه خرڅوي دغه پیسې یې په کار دي ځان له پی خوټ کوي سوچه غوړي خرڅوي غریبه دغه یې په کار دي او دا کروڑونه او شهزاده داسې یو ورور راته وموښیه که نه خیر دی چې هغه ویلي چې ما خور ته بخلي دي هر څه یو ورور 2 راته وښیه خیر دی په ټول ځل له ثوابۍ کې یو 2 چې هغه داسې ووایي خبره دا ده حقیقت به حقیقتي نو زنانه لی د ژوند حق ورکو زنانه لی د خاوند په مال کې حق ورکو زنانه لی د پلار په مال کې حق ورکو زنانه لی دا حق ورکو چې الجنت تحت اقدام الامهات زنانه لی دا حق ورکو چې په قرآن کې د رجال په نوم باندې صورت نشته او د نساء په نوم باندې صورت شته هلک چې پیدا شي نازولی دی چیلې به ګوري چیلي به ګوري عقیقه به کوي او جنې که 15 پیدا شي څوک سام نه وي هلک که پیدا شي دوستانو یارانو مبارکي راکوي جنې که پیدا شي نه څوک مبارکي راکوي او نه زه چاله پروګرام کومه خیال لرې د هلک که واده زه خوشحاله یم د جنې که واده زه پریشانه یم هلک که بار لیږمه نو زه خوشحاله یم هر څومره پیسې ورباندې لګومه هر څومره خرچه ورباندې کومه خو که د جینۍ د پیسو خبره راله نو بیا مې ملا ماته ده واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم انډیا ته ورشه په انډیا کې دا قانون دی چې زنانه اوس نشته الله کتاب مظلوم طبقې له حق ورکو نو غرض مې دا و چې د الله کتاب اثري او انقلابي کتاب دی خو مونږه دې کتاب سره مخلص نه یو ځکه زمونږ په کور کې هغه اثرات او برکات نشته